بسم الله الرحمن الرحیم. څنګه چې تاسو ته پته ده نن شپاړسمه روژه ده او اختر ته چې دی تقریبا ورځې شپې لنډې دي. اکثر چې د اختر ورځې شپې لنډې شي نو په دې کې چې دی لکه واردات یا خو بد دا هم کېږي، ځکه چې کوم روانکار خلک دي هغوی خپل په خپل دغه کې ایکټیو وي. دې باره کې زموږ جناب ډي پي او صاحب عرفان الله خان او نور افسرانو بالا افسرانو دا سختۍ سره حکم کړی دی چې دې خلکو ته دا میسیج ورکړي شي چې د خپل ځانونو خیال وساتئ. یو چې تاسې نه چې څوک وي د روژه ماتې لپاره یا روژه ماتې ټایم کې شربت او د هغې په وجه تا ته وي شربت وڅښه او تا ته چې دی لکه همدردي اختیاري کېدي شي هغه شربت چې دی لکه داسې چې هغې کې د نشې یا د توغا سري. نن سبا به خلک راځي، کورونو ته به راځي، په چوټو به راځي، نوکرونه به راځي، بې ټایمه په ټایم به راځي. خو دومره قدرې کار دی لوکوټي ځان ویښ وساتئ. لوکوټي چې دی لکه د یو سړي تصدیق تسلي کوئ د ځان نه. د خواږه څوک نشته چې لکه تا ته رخصتونو یا مالي یا جاني نقصان نشي. مشکوک څیزونو باندې چې چېرته په بازار کې غوټه صحیح کوي یا بازار کې چېرته ډېر وخت نه ګاډۍ ولاړې، نو دا مهرباني وکړئ چې د هغې اطلاع چې دی مقامي پولیس ته ورکوئ. په بازارونو کې رش دی، کا ګاډو والا دی، کا رشکو والا دی، دا ټرافیک والا یا پولیس نور کې دی لکه دا ټول ملګري لګیا وي. یقین وساته لکه زموږ هم روژه وي، خو ستاسو خلکو لپاره چېرې تکلیف نه وي، د دې لپاره چېرې لکه جمینګ نه وي، چا سره به مریض وي، چا سره به صحیح، چا سره به صحیح. نو دا مهرباني کوئ چې لکه دغه یو شی په دې باندې به خیال ساتئ چې پولیس سره به پوره تعاون کوئ. که ګاډي که ته څه خرڅوې نو هم سایډ ته ودرېږه. تا سره پخپله الله تعالی درله چې دې دړی دماغ درکړي دي، نو ته وګوره چې زه د صحیح ولاړ یم. که ته د روډ په منځ ولاړې او ګاک هم تا ته ودرېږي، جمینګ راځي، بیمار به بل به نو دا مهرباني وکړئ چې لوکوټې پولیس سره تعاون وکړئ. په روژه ماتې ټایم کې به ډېر خیال ساتئ چې روژه ماتې کې اکثر سړی چې لاړ شي دا داسې هم چې توبه خدای توبه یقین وساته چې د صحابه وخت رایات کړي، هغوی په ناره باندې روژې نیولې دي، هغوی باندې نارې نورې تېرې شوي دي. زموږ خوار د الله فضل دی، هر یو شی بېسیاره دی. نو کم از کم چې د غټو کاروبارونو والا خلک دی چې لکه لوکوټې خیال ساتي چې لکه اوس که دوکان دغه شان پرېږدي او دی لاړ شي او روژه ماتي. اکثر چې کوم سړی د چا غرضي شي خدای دې زموږ څوک غرضي کوي نه، په تاک کې ناست دي د رواني د بل څه. نو دا یو خبره چې لکه روژه ماتې ټایم کې پېشمني ټایم کې د شپې او سټور کاروبارونه کې نو لوکوټي خیال ساتئ. او تاسو هم خلک پېژنئ چې بهی دا روانکار دی یا مشکوک دی، نو لوکوټي دا خبره شیر کوئ. د هغې نه علاوه اوس په چې د اختر ورځې شپې کې راشي اکثر هوایي فایرنګ پکې کېږي. بار دا وایي چې دا پرسوده نظام دی، لکه هوایي فایرنګ دا یو لعنت دی. ته به هوایي فایرنګ کوې دا به د چا رقم د سبب دا ګولۍ به د چا رقم سبب ګرځي. خدای مکه بیا مکه ته به خپله خوشحالي ماندې دا به د چا رقم سبب وګرځي. باید د دې نه اجتناب وکړئ. دې کې به موږ واک هم کوو، دې کې به موږ بینر هم لګو. خرور هوښیار خلک بس خاص کر د عالمانو صاحبانو ته هم دا یو خواست کوم د جومات ټولو عالمانو ته چې د جمعې په خطبو کې ورته مو ووایئ د هوایي فایرنګ متعلق ورسره خبره وکړئ. ځکه د جومات امام خبره ډېره مؤثري چې هغه د په منبر کینی او دې باره کې د دې ټولو خبرو باره کې د ټولو نه لویه خبره د جومات امام دی، ځکه چې دی الله تعالی ډېر لوی په مقام ودرولی دی، د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مصله ولاړ دی. نو که کم از کم دوره یې وکړي چې یاره دې خلکو ته دا واز نصیحت وکړو چې وروره هوایي فایرنګ دا یو لعنت دی او دا به چې دی لکه د دې به روکتام کوو. ځکه چې پولیس یو کس وي، دوه کسه به وي، درې کسه به ټول ځای ته نشي رسېدی. بیا هم تاسو ته دا وایي که بیا هم څوک چې لکه داسې بېوقوفتوب کوي او داسې زیاتې کوي وایلیشن کوي دغه مونږ سره تاسو باقاعده به شیر کوئ چې چته هم داسې ونه شي. ته به ډزې کوې، دا خان خوشحالي به ماندې. چا کره غم دی، د چا بچي ځوانان وفات دي، د چا کره بیماری دي، څوک د قرضونو له نه ډوب پراته دي. په چا نس چې دا دنیا دروره دا دې دنیا کې ټولې خوشحالۍ نه ازمېږي، ټولې خوشحالۍ ازمېدې دا بیا دنیا نه و، دا جنت و. نو مهرباني وکړئ چې لکه ټیک ده ته به دغه لږ ټایم کې خوشحاله یې، ته به ډزې کوې، ته به فایرنګ کوې، خو چاپېر چول کې ته وګوره تا سره به داسې غمزده خلک یقین وساته چې خیر یې برته کوي. نو ګورې خیره هر شی مو ولاړه کوي. نو مهرباني دا وکړئ چې لکه مه کوئ دا شی. خپلو کشرانو ته هم دا ووایئ، زنانو له میندو له هم پکار دي چې خپلو بچو ته نصیحت وکړي چې یاره دا ښه شی نه دی. نو دا څو خبرې چې په دې کې به
خب د ورځې که داسې هم چې لکه د ورځې چې ته د غرمې هر ټایم چې څوک مشکوک وینې باقاعده مقامي تاڼۍ سره مقامي پولیس سره شیر کوئ چې لکه د هغې مونږ په بر وخت چې دا روکتام کوو او ورځې شپې له خیره روژې ډېرې په الله تعالی په خیر خیرت تېرېږي خو د خپلو مشرانو هم خیال وساتئ د خپلو کشرانو باندې شفقت وکړئ او دا د روژه چې دا د صبر او د استقامت شی دی نو په دې کې جنګ جګړه مه کوئ روژه مه بدناموئ چېرې ما روژه را پلان نه روژه هېڅ چاته څه نه وایي روژه د صبر شی دی که ته یو عبادت کوې او هغه عبادت په ځای باندې ته کړې لکه شر او فساد کوې نو هغه عبادت څه کوي چې ته پې کړې لکه شر او فساد وکړې ته پې حقوق العباد کړې یا مجروح کړې نو مهرباني وکړئ چې دا جنګ جګړې مه کوئ وکړئ چې ته داسې وړې وړې خبرې باید مازګۍ ته زمان راغلي د خلکو یا راځي بر وخت کړې لکه تاسو ختموئ او که چېرې زموږ ضرورت وي زموږ د ایسچو صاحب زموږ د ټول نو موږ هم ورور ستاسو نه یو زموږ وروڼه یې موږ به سره پکې هر وخت حاضر یو د دې نه علاوه چې دی دا خاص کر ډېر افسوس سره وایم چې موټر سایکل په موټر سایکلو باندې ماشومان چې لکه هغه ود ویلینګ کوي تیز رفتاري پې کوي نو ګورې الوات د بده ځای دی سبا له به چې لکه په دقه باندې چې خدای مکه افسوس کوي نو دا راته ټولو ته وایم عالمانو صاحبانو ته وایم چې د هغې د جمعې په خطبو کې هم ورته وي او تاسو ته هم دا میسیج در کوم چې ماسومانو نه د دې موټر سایکل نه دا کم عمره ماسومان چې دا لږ وساتئ ټیک ته ته خو پې نازېږي چېرې ما له اب وایي ما له موټر سایکل ته به ورته چې ښه بس بچې نه خفه کوم خو دغه موټر سایکل خدای مکه د دغه هم سبب به ګرځي او هغه یې داسې نه چلی چې لکه مسلمانه پخوا موټر سایکل یې وې دا پیاده مزلې به خلکو نه کولې خو دی خو هغه کار نه کوي که نه دی خو چې په یو پایه نه کړي په یو پایه به ودري ود ویلینګ به پې کوي تاوی به په ځای باندې نو چا د یو مشر چې د یو وړوکي د سپېړه ورکړی چې راته ولیکئ یا د چا مشر راوښتلی چې ستا راځي دا چل کوي خو یقین وساته نن سبا هر سړی چې کندې ته پرېوځي بل ول هم ټېله ورکوي که یو سړي بچې دا چل کوي بل ول دا نه دي ویلي چې رستا راځي چې لکه دا تیز رفتاري کوي یا دا زیاتې کوي زه تاسو ته دا په ډېر خواست سره وایم په سوال درته وایم چې دا خپل ماسومان مه وژنئ د خپله لاسه چې لکه خامخا چې لکه دغه موټر سایکل چې دی هغه وله ورکړي او هغې پې ون ویلینګ کوي او هغې غلط استعمال کوي که دې یقین وساته اوس که یو مشر موټر سایکل چلی نو ټیک د سهولت دی اوس که یو سړی موبایل استعمالي په صحیح طریقه یو سهولت دی خو ګورې که غلط استعمالي نو مسلمان منم چې لکه ډېر غټ موټر سایکل هم د غم سبب ګرځي او دا موبایل هم د شرم سبب ګرځي لوکوټې مهرباني وکړئ هغه وخت نه دی لوکوټې پر خپلو بچو په خپل ځان باندې خیال وساتئ په ځان خفه شئ لږ واچ پې وساتئ په بچو خفه شئ هغې په موبایل هغې په هغې چال چلن باندې په هغې باندې لږ کړې لکه واچ وساتئ د استاد نه تپوس وکړه چې ته دې جومات ته لیږې ته دې مدرسې ته لیږې دی راغلی و دله سبق ورځي نه ورځي دې بچو له هم لږ ټایم ورکړئ که نه مسلمانه چا دې بچو له ته خپله سوچ وکړئ چې چا بچی ځان سره کښېنولی چې سکول نه راغلی بچی تا ته استاد څه سبق ښوولی دی چا خپل بچی کښېنولی چې د جومات کې تا څه ووې چا دا ویلي چې بچی تا مونځ کړی دی که نه دی کړی ټیک د بچی خو د نازه دی او دغه دی خو لکه دا اسلامي او قانوني حق دی چې ته د خپل بچي په سر لاس کړې او هغه نه تپوس وکړي او چې ته د یو ورځ تپوس وکړې بله ورځ به په خپله ټیک روان وي نو بې سره یې ما درته وایي بې سره یې به دغه کوئ لوکوټې دا چې دی پر خپلو بچو باندې پر خپل ځان باندې خفه شي